دا حدیث چې کوم دی دا په ترمذی شریف کې راغلی، دا حدیث په ابو داود شریف کې راغلی، دا حدیث په نسائی کې راغلی، ابن ماجه کې راغلی، صحیح ابن خزیمه کې راغلی، مسلم کې راغلی، د شپږ حوالې خو درته زه پیش کوم. ټیک ده. نن دا مسله د مستند حدیث په رڼا کې چې کوم دی درته وایم. هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دغه رنګ چې کوم دی موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام حکم کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. روجا او اختر د سعودي عرب سره پکار دی او کنا د خپل ملک پاکستان سره پکار دی. دا هغه مسله ده چې هر روجا راتلو دوران کې او اختر راتلو په دوران کې د خلکو په منځ کې ډیره مطلب شد او مت سره زیر بحث کوم دی. دا راځي نن دا مسله د مستند حدیث پرانا کې چې کوم دی درته وایم ان شاء الله. اول دا حدیث وری بیا باندې خبرې کوم. ابو قریب رحمه الله یو تابعی دی، دا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ آزاد کرده غلام او داغه خادم. هغه فرمایي زه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مور بیبي ام الفضل بنت حارث رضی الله عنها معاویه رضی الله تعالی عنہ ته چې کوم دی شام ته واستولم سکار د پاره. هغه فرمایي فقدمت الشام، د شام ته لاړم، فقضیت حاجتها، دا هغه کم ضرورت چې هغه ما پوره کوم. واستحل علی رمضان وانا بالشام، او د رمضان میاش په ما باندې روخته په داسې حالت کې چې په شام کې چې کوم دی موجود ما. او مونږه الته کې د رمضان میاش چې کوم دی دا د جمعې په شپه باندې ولیدا او خلکو مولیدا، خلکو روزه کا امیر معاویه ته هم چې کوم دی روزه کا. بیا فرمایي زه د میاشتې په اخر کې چې کوم دی مدینه منورې ته رالم، زما سره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ میلو شو. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مانه تاسو پوښتنه وکړه، به د میاشتې تذکره کو، به ماته چې تاسو میاشت چې کوم دی کله لیدلې و. وای ما ورته عرض وکړ چې مونږه میاشت چې کوم دی د جمعې په شپه باندې لیدلې و. نو هغه ما ته تاسو کو چې انت رایته تا میاش په خپل لیدلې ما ته چې او چې مام لیدلې وراه الناس او خلقم چې کوم دی لیدلې. وصوام معاویه رضی الله تعالی عنہ خلقم روزه کا، او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه هم روزه کا. او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ما ته فرمایل چې لکن رأیناه لیلۃ السبت، خو مون خو چې کوم دی میاش دا د خالی پشپ باندې کتلې د جمعې په ماښام باندې. نو بیا په خپل فرمایل چې مونږه به مسلسل فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه، مونږه به مسلسل روزینو تر دې چې یا 10 پوره کو یا چې کوم دی د اختر میاش ووینو. نو ما د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه پوښتنه وکړه چې اولا تکتفی برؤیت معاویه وصيامه، آیا تا د پاره د امیر معاویه ته میاش لیدل او داغه روزه کول د روزه اعلان کول چې کوم دی تا د پاره کافی نه دی؟ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ما ته فرمایل چې لا نه د هغه لیدل د هغه اعلان کول زما د پاره کافی نه دی. او بیرته دا فرمایل چې هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دغه رنګ چې کوم دی موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام حکم کړی دی. څه مطلب داسې حکم موږ ته کړی چې د یو علاقې لیدل چې کوم دی د بل علاقې د پاره کافی نه دی. اوس دی حدیث تو ګورئ، دا د مسلم شریف روایت دی، تاسو په سکرین باندې ګورئ، کتاب الصيام کې راغلی دی، نمبر هر یو شیز په دغه کې شته، په دې سکرین شاټ کې شته. او دا حدیث چې کوم دی دا په ترمذی شریف کې راغلی، دا حدیث په ابو داود شریف کې راغلی، دا حدیث په نسائی کې راغلی، ابن ماجه کې راغلی، صحیح ابن خزیمه کې راغلی، مسلم کې راغلی، د شپږ حوالې خو درته زه پیش کوم. ټیک ده. په دې ټولو کې دا حدیث راغلی دی کې ابن عباس رضی الله عنه چې جلیل القدر صحابي دی، په مدینه منوره کې موجود دی، هغه د شام لید چې کوم دی هغه ځان د پاره کافی نه غني، بلکې دا و چې نبی علیہ السلام مونږ ته دا حکم کړی چې د هر علاقې د پاره خپل روایت دی. ټیک دا محدثینو بابم چې کوم دی ټولو کتابونو کې په دې باندې هم دا رنګ قائم کړی دی چې دغه خلاصه دا جوړیږي چې د هر علاقې د پاره خپل لیدل دي، د هر علاقې خپل روایت چې کوم دی دا کافی دی. بیا د شام نه تر مدینه پورې فاصله، یعنی دمشق نه تر مدینه پورې فاصله وګورئ، د خپل علاقې پیښور یا چې ستاسو صوبې دارالخلافه نه دا غینه تر مدینه پورې فاصله وګوره. د شام او د مدینه په منځ کې فاصله زمونږ په اعتبار سره ډیره کمه ده. الته فاصله تقریبا 1390 تر 1400 کیلومتره باندې پورې بای روډ چې کوم دی دا جوړیږي. د پیښور نه فاصله دا 4500 تر 5000 کیلومتره پورې چې کوم دی دا بای روډ جوړیږي. دومره کمه فاصله کې ابن عباس رضی الله عنه د یو روایت چې کوم دی ځان د پاره کافی نه غنیو. ته مطلب دا په 5000 کیلومتر فاصله کې د آل سعود چې کومه لیدل ویم نه، سعودي والا هیڅ کله میاش نه لیدلی. هغه صرف او صرف چې کوم دی په دې خبره یقین کوي که سنسي پیشن گویا سره دا ویل چې میاشت په افق موجوده ده، هغه په باندې یقین کوي، هغه په باندې اعلان د اختر کوي. په دې 2025 کې چې هغه اوس ځنه په ټیم ټیبل کې کوم ورځ د اختر لیکل دا په کلندر کې، هغه ورځ باندې د میاشتې امکان 0% هم چې کوم دی د لیدو امکان نشته دی. 1 ډیګري کې زیات نه زیات چې کوم دی میاشت به موجود وي، او چې زیاته موجود شي په 2 منټو پورې دی موجوده وي. او دا خبره چې یاره کوي سنس دا خبره او کې چې میاشت په افق باندې موجوده ده، په دې باندې روزه یا اختر کې دې شي کنه شي کې نو په دې باندې
بالکل نشي کېدی. ولې حدیث چې څومره احادیث راغلي په هغې کې د رؤیت الفاظ راغلي، د لیدو الفاظ چې کوم دی دا راغلي چې میاشت ته ولیدی شي، که موجوده وي مو لیدلی شوي نه وي په هغې باندې روژه او اختر چې کوم دی دا نشي کولی. اوس اتفاقي خبره نه ده چې نبي علیه صلات وسلام مطلب اتفاقا دا ویلي چې میاشت ولیدی شي، بلکې د هغې وجوهات هم بیان کړي چې د میاشت سره اختر او روژه چې کوم دی منسلک کول د دې وجې نه چې کوم دی دا الله پاک لازم کړي دي. نو زما محترمو دا حدیث که مونږ او تاسو حدیث منو او په حدیث باندې عمل کوو، نو حدیث کې مونږ ته د ټولو نه مطلب دا دی بالکل واضحه طریقې سره دا ویلی شوي دي چې دا د یو علاقې لیدل د بل علاقې دپاره کافي نه دي. کله چې وویني چې یا لیدل هم نه د هغه لیدل په شک کې وي، نو بیا تا دپاره د هغه اعلان کول چې کوم دی دا څنګه کافي جوړېدی شي. نو د خپل علاقې سره روژه او اختر دا پکار دی. دا مسلک چې کوم دی عقل او نقل او هر دلیل په اعتبار سره مضبوط مسلک دی په دې دور کې، او په دې دور کې د اکثر علماو رایه چې کوم دی هم دغه ده، او دې سره چې کوم دی مطلب دا اتفاق او اتحاد راځي په یو ملک کې چې روژه او اختر یو ځای راشي. دا اهمه خبره ده، دا اصل په دین باندې د دې حدیث نه ثابته شوه چې په یو مطلب دا پخوا زمانه کې د صحابو په دور کې په یو علاقه کې په ټوله دنیا کې یو ځای روژه نه ده شوې، یو ځای چې کوم دی اختر نه دی شوی. نو بیا نن سبا دور کې به څنګه په ټوله دنیا کې یو روژه یو اختر چې کوم دی دا ممکن شو؟ نه په تاریخ کې څوک دا ګارنټي ورکولی چې په تاریخ کې داسې شوي دي چې مطلب دا ټوله دنیا کې یو روژه یو اختر دا راغلي دي. اصل مقصد چې کوم دی دا چې په یو علاقه کې یو روژه یو اختر راشي په یو ملک کې. موږ په خپل ملک کې خپل چنګ غونډ کې یو ځای د روژې او اختر چې کوم دی د دې فکر خو نه کوو، په دې باندې عمل نه کوو، دا سوچ نه کوو چې په یو علاقه کې زموږ یو ځای او 100 کیلومتره مطلب دا په زرګونو کیلومتره لرې چې کوم دی دا غم کو چې هغه سره زموږ روژه او اختر یو راشي. نو په دې باندې عمل پکار دی. زما محترمو دا حدیث ما تاسو ته پیش کو په هغه ټول تفصیل عمل بس خبره د عمل دی. انسان حدیث مني عمل پې نه کوي نو بېله خبره ده. ټیک ده، یو انسان د سره حدیث هم نه مني نو بیا خو هغه ته څه ویلی نه